بیا زه دوه خبرې کوم بنیادی، دا مې د دوه احادیثو نه راغستې دي. که یو سړی دا غواړي ما نه د رب راضي شه، زما ستا په دنیا کې د ژوند تېرولو مقصد د جومات ته ولې راغلی یې، د جمعې له ولې راجمع شوي یې، کاروبارونه مو بند کړل، دکانونو ته مو تالی وولې رالی جومات ته جمعې مونځ به وکړو څه دپاره چې الله راضي شي. بل څه مقصد مو شته؟ الله دپاره راغلی خدای راضي کو، رب راضي کو، بل څه مقصد مو نشته دی. که جمعې له راځو، که عامو جمعو له راځو، که جومات ته راځو، که قرآن په لاس کې الو، دا ټول ژوند زما ستا چې څونه نیک عمل دی دا دقې دپاره روان دی چې الله رانه راضي شي. اوس دا خدای رانه راضي دی هم او که نه دی، نن راځئ لږ تله راالو او په دې کې ځان تلو چې الله ما نه راضي دی او که خفه دی، نو هر یو پکې ځان وتلی. رسول الله مبارک فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. الله پیغمبر فرمایي دا تله ده، ځان راواله وتله پکې، تا نه رب راضي دی او که نه دی. فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد، د رب رضا ستا د پلار په رضا کې ده. واچوه دې تلې ته ځان، پلار در نه راضي دی، الله در نه راضي دی. وسخط الرب فی سخط الوالد، او د الله نارستیا د مور پلار په نارستیا کې ده. د بلې تلې ته ځان واچوه، پلار در ناراضي دی او که ناراضه دی. نو چې پلار در ناراضي دی الله در ناراضي دی، او چې پلار در ناراضه دی الله در ناراضه. مثلا مې درته تله جوړه کړه، اوس واچوه ځان وتله پکې. رسول الله مبارک فرمایي دغه معیار دی، په دې د الله رضا معلومیږي چې الله در ناراضي دی، بس پلار به در ناراضي وي ځکه در ناراضي دی. او چې پلار در ناراضه دی نو بیا سې خوبونه مو وینه چې الله به راضي کوم، هسې جومات ته روان یې هسې سجدې لګئ. هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الله رسول الله مبارک ته فرمایي دا چې خلکو خبر تا ته رسېدلی چې دا خلک به په خپلو عملونو ستړي وي ستړي. الله ته به یو عمل قابل قبول نه، یو پکې دا دی چې مور پلار ته ناراضه دي او دی اوږده اوږده مونځونه کوي، په جمعه کې ناست دی، په عام محفلونو کې ناست دی، درس ته ناست دی، قرآن تلاوت کوي، احادیث اوري، هسې اوري. ښه د دې دا مطلب نه دی چې ګوره ته اوس جمعې پرېږده مونځونه پرېږده، مطلب دا دی پلار راضي کا. دویم فرمایي وسخط الرب فی سخط الوالد. دویم معیار رسول الله مبارک ذکر کوي، دا ټونه سعی چې مونږ کوو کوشش دا مونږ د جنت دپاره کوو. یو شاعر ډېره بهترینه خبره کړې ده. یو شاعر وی پتا نه دی خدای ستا په جنت مین دی، وی پتا نه دی خدای ستا په جنت مین دی، دلته هر سړی د غرض په نیت سجده کړې ده. حقیقت دی وایي جنت دپاره یې کوو او که نه کوو، د خدای سره مینه وکړئ، د الله سره محبت وکړئ. شاعر ډېره ښکلې خبره کړې، پتا نه دی خدای ستا په جنت مین دی، دلته هر سړی د غرض په نیت سجده کړې ده. نو اوس د جنت ته بلال شو کنه شو، دا د غرض سجدي ده، د جنت سجدي به موږ جنت ته ورسئ. رسول الله مبارک فرمایي الجنت تحت اقدام الامهات، وی دا جنت ما سره نه دی ښه ستا د مور د قدم د لاندې دی. یو صحابي را منډه کړه رالی رسول الله مبارک له، وی د الله پیغمبره ما مور خپه اوچته کړه، وی لاندې د جنت نه و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دا مقصد نه دی، دونه د مور خدمت وکړه چې ځان ذلیله کړه. مور پلار د قدمونو د مور د قدمونو د لاندې د خاورو په شان د ځان د مور تابع کړه، ځکه ستا مور چې په کوم قدم کی دي نو خاوره ورته دا نه وي چې په ما دې ولې قدم یخی دی، په ما دې زور راویستو، زه دې د خپو لاندې یا چپړه دې اسقا ده، وي دا خاوره یې تابعي. نو داسې د مور او پلار ځان تابع کا. الجنت تحت اقدام الامهات، دغه مور په ذلت دغه مور ته ځان په ذلیله کولو کې جنت دی. اوس راشه په دې میزان کې ځان واچوه چې آیا مور در ناراضي ده او که نه ده. که راضي ده خو جنتي مبارکي درته درکوم، الله دې دا جنت مبارک. او که راضي نه ده بس بیا اسې خوبونه مو وینه چې زه به جنت ته ځم. نو خدای دې رانه رب هم راضي کړي، الله دې راته جنت هم راکړي، او الله رب العزت دې رانه مور او پلار هم راضي کړي، او د هغوی د خدمت توفیق دې الله موږ ته نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.